او ډېر خوند یې وکړو چې تاسو هم مزې کوئ. स्परले मौसम दे मुलाकात तबान जोड़ा का स्परले मौसम दे मुलाकात तबान जोड़ा का राशा पछा कर जाना न स्वाद तबान जोड़ा का राशा पछा कर जाना न स्वाद तबान जोड़ा का स्परले मौसम दे मुलाकात तबान जोड़ा का. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز ډیرو درنو او خوږو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وای. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سوات کې چې دی واورې شوي دي او برفباري شوي ده، دا ټایم مونږ په کالام کې موجود یو. زمونږ د ام پی نیوز او د دې نه علاوه زمونږ چې نور هم څومره ملګري دي مونږ په چکر راوتي یو. د کالام دغه یو څو نظارې به انشاءالله تاسو ته ښکلې ښکلې ښیو. د دې نه علاوه د خپلو ملګرو سره به خبرې اترې کوو. ورسره اوسئ. चक्कर जाना न स्वाद तबान जोड़ा का राशा चक्कर जाना न स्वाद तबान जोड़ा का. السلام علیکم. وعلیکم سلام. باچا جي دا راته ووایه چې کالام د باندې څنګه ولګېدو؟ ډېر زبردست، ډېر مزیدار. مونږ خو مخکې راغلي وو چې داسې یو 8 کاله مخکې، او اوس راغلو نو هر څه سره بالکل چینج دي. روډونه جوړ شوي دي ماشاءالله ډېر ښکلي، او اوس واوره شوې ده، ډېره مزه کوي. نو بس ټولو خلکو له پکار ده چې راشي انجوایمنټ وکړي او ډېر خوند یې وکړو چې تاسو هم مزې کوئ. یقینا چې په مخکینی کالام کې او په موجوده کالام کې ډیر زیات فرق په نظر راځي. مخکې به چې زیات تر په سواد کې چې څومره سیلګریز مقامات ول نو د هغې د روډ به ډېره زیاته غټه مسله وه. نو اوس چې دی ډېر زیات بدلون په روډونو کې راغلی دی. د دې د وجې نه د ملک د مختلفو حصو نه چې دی د سواد هر سیلګریز مقام ته چې دی هغه ټورست چې دی هغه ډېر په ګڼ تعداد راځي. تاسو هم راشئ او د کالام د دغه ښکلو او ښایسته نظارو نه خوندونه واخلئ. یو بل پروګرام پورې خپل ورور شهاب خان له اجازت ورکوي. الله حافظ. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.